236 ورکونه استعفا ورکړې وه او دی 11 سال کې ټارګټ کړي دي دی دپاره دا ټیسټ دی ټیسټ امتحان دی که په دې کې چېرې دی ناکامه شو نو انشاءالله د دې ټولو پارټیانو سیاسي مرګ دی او دې ټولو باندې د دوی فوکس دی خو خاص کر زموږ په NA 22 باندې د دوی زیات فوکس دی ولې چې دلته کې مقابله ډېره سخته ده مقابله سخته روانه ده خو دا د دې پارټو مقابله نه ده دا د دوو نظریو جنګ دی یو خوا نظریه ده د غلو د ډاکوانو او د دغه غدارانو نظریه ده بل خوا عمران خان یوازې ولاړ دی د حق او د سچ جنډې نیولې ده یو لاس کې دی چې کله تللی UN کې او دی تقریر وکړو نو په یو لاس کې د پاکستان جنډه وه په دې بل لاس کې د اسلام جنډه وه دی امریکې ته په سترګو کې سترګې واچولې بېله ځل داسې لیډر په 15 کاله کې ما کتلی دی چې هغه امریکې ته په سترګو کې سترګې واچولې ابسلوټلي ناټ یې ورته وویل هغه 34 منټ په حرمت رسول باندې تقریر وکړو او هغه له کفارو په ایوانو کې دا وویل چې څوک زموږ د پیغمبر په شان کې ګستاخي کوي دا زموږ په دې زړونو کې چړې خښوي او زموږ سرونه قربان شه موږ د حرمت رسول باندې خپل سرونه هم کټ کولی شو او اسلاموفوبیا باندې خبرې کړې دي او په اسلاموفوبیا باندې هغه 31 منټ خبرې کړې دي او ټولې دنیا ته دا پیغام ورکړی دی چې کومو ملکونو کې زموږ میندې خویندې حجاب کوي او پرده کې ګرځي نو دا دهشتګرد نه دي موږ دهشتګرد نه یو اسلام یو اعتدال پسنده دین دی دا د دهشتګردۍ دین نه دی او زموږ په مسلمانانو باندې تاسو دهشتګردۍ لیبل مه لګوئ نن په NA 22 کې معرکه ده دا د دوو نظریو معرکه ده انشاءالله حق به پته یاد وي موږ عمران خان سره یو عمران خان به ګټیکه خیري او د دې خلکو به سیاسي مرګ وي او انشاءالله تعالی نن ماښام به پته لګي د 14 پاټو قبر به هم په دې NA 22 کې جوړو که خیري په حکم د الله پاکستان زنده باد عمران خان زنده باد